الله په هغه وخت کې د سړی امداد کوي چې څو وخت کې د زړه نه داغه نه د امداد تقاضا وشي. د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دوه مثالونه واوري. یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ماته یو 100 روپے قرض راک. هغه 100 روپے راواغسته او سړی ته قرض ورک. نو هغه غستون کې ورته وایي چې الکم داسې دي پیسې راکړي، څه گواه، څه وکیل، څه ضمانت. نو ورکون کې ورته وایي چې کفا بالله وکیلا، دا الله نه لوی وکیل بل څوک دی. دا 100 روپے می دا الله په وکالت درکې وی گواه. نو ورته وایي کفا بالله شهیدا، دا الله نه لوی گواه بل څوک دی. 100 روپے می درکړي، خدای می وکیلم دی او خدای می گواهم دی. روړې به کله پہلا تاریخ باندې ډېر سړی لاړو. اوس چې پہلا تاریخ راغو سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپے یوسه د سین غاړې تراوته دی او سورلی نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. په خوا سورلای خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوخانو. هغه کې خیال وکړو چې سړی ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سین غاړې تراوته دی چې کم سړی چې ما ته خدای وکیل او گواه کړو دا غنن نیټه دا ګورو چې راوړی کنه. اوس هغه د سین په غاړه ولاړ دی، د انتظار کوي او هغه د سین په غاړه ولاړ دی، د سورلای انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. اخر د ونی نه یو لرګی راغوس کو، داغه د منځي سورې کو او په کې 100 روپے واچولې او په د پاسه کپڑا وتړله او یو چټي ولي کلو په کې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لګما چې کم درا کولو په ټیم کې ترا ته گواه کړي وکیل کړي. ته ګوري چې سورلی نشته نو دا سین به ورور رسي. د سین په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سین کې یو لرګی را روان دی. لکه خیال وکړو چې قرضدار قرآن غیر راشه دا لرګی راونی سا کور کې به اور بل کی لرګی راونی وو. کور ته ماخام راغی خزه ته وی چې قرضدار خو میرانغه خدا لرګی سین کې را روانو دا مې راونی وو. خزه ورا کچرو بلی کو روټای به پخک چې لرګی له تیشای راواچول چې ماته یې چې ګوري 100 روپے ته پریوته چټه کې ورکو کاغذم ته پریوته پاغي کې لیکلیو چې یا الله داغه چا تور سي چې درا کولو پټین کې ته وکیل کړي او ته گواه کړي. تاسو خیال راغی دړنه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونه هم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسي.